زمونږ لږ شانتې مال راشي زمونږ بیا آخرت چې کوم دی هغه هیر شي، الله هیر شي، رب هیر شي. لږ شان مسافري وکړو، لږ شان ریال درهم او ډالر زمونږ سره راشي، لږې شانتې رنګۍ راشي، بیا د الله حکمونه هېرې، پیغمبر علیه السلام ښکلې مبارکې طریقې هېري، بیا په کور کې فحاشیانې شروع شي، دارنګې په جامو پیزار کې فحاشي شروع شي، په ډول سنگار کې فحاشي شروع شي، شریعت هېر شي، آخرت بیا هېر شي. نو هغه مال بیا څه دی د مسلمان دپاره بیا دنیا باندې هم وبال دی، په آخرت باندې هم وبال دی. ځکه بزرګان فرمایي وایي مال څه شی دی؟ مال که چېرې حلال وي نو مال حلال وي نو حساب دی، او که چېرې حرام وي نو وبال دی. مال که تا حلال مال وګټو نو الله به درنه تپوس حساب به درنه اخلي. مال مې درکړی او حلال مې درکړی، په څه کې دې خرچ کړی دی، څنګه دې لګولی دی؟ او که چېرې حرام مال دې ګټلی وي نو حرام بیا وبال دی، په دنیا هم وبال دی او په آخرت باندې هم بیا څه دی وبال دی. په دنیا باندې ژوند چې کوم دی هغه څه وي لنډ تنګ وي، او آخرت باندې هم څه وي هغه به لنډ تنګ وي. نو دنیا داسې یو عجیبه شی دی، کو حلال یې ګټې نو حساب به یې ورکړي، کو حرام یې ګټې نو هم د خلاصۍ نشته دی. دا هغه زهر دی دنیا، دا هغه خطرناک زهر دی. نو دنیا